چې روژه ماته دې کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام طریقه کار سو نو طریقه کار دا چې د ټولو نه سم دستي به روژه ماته کې تاخیر به نه کوې ګورې داسې به نه کوې چې اوس هلته کې بانګ ویلی شي په قلاره باندې بیا مونځ وکړې د هغې نه وروسته بیا لاړ شي روژه ماته کې نبي علیه الصلاة والسلام د دې نه منع فرمایلی او دا د یهودو او د اهل کتابو طریقه کار دی نه د یهودو او د اهل کتابو سره چې کوم دی موږ ته را حکم شریعت کړی چې هر ځای کې به د هغو خلاف ورزي کوئ دیني امورو کې نو دلته کې به مسلمان چې څنګه ماښام داخل شری به فوراً روژه ماتوي د هغې نه وروسته چې کوم دی مؤذن دی مؤذن چې ټیم داخل شي اول د خیر دی روژه ماته کي د هغې نه وروسته یې اذان وکړي د هغې نه وروسته چې کوم دی نه بیا چې کله روژه ماته شو نو د هغې نه وروسته بیا یو سړی مونځ وکړي داسې نه کوي چې اول مونځ وشو بیا چې ته مونځ کوې نو تیاره لګېدلي دې نه چې کوم دی نو شریعت منع کوي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم روایت ته حضرت سهل بن سعد رضی الله تعالی عنہ فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی علیه الصلاة والسلام فرمیل لا یزال الناس بخیر دا خلق به همیشه په خیر باندې یعنی دا امت زما به همیشه په خیر باندې ما عجل الفطره تر څو پورې چې دا روژه ماتې فوراً کوي ورې خو د فوراً نه مطلب دا نه دی چې اوس ټیم نه دی داخله او د ټیم نه مخکې چې کوم دی نو دا ته روژه ماتې وکړي موږ نوښار کې وه هغه شپه د شپې چې کومه تیاره راغلې وه دا ماښام ټیم کې د روژې نه مخکې تکه توره تیاره و دی مازدیګرې کې داسې تیاره چې کوم دی نو دا خوره شوه او بیا موږ دا ریلوے سټیشن چې کوم دی دې غاړه باندې و دا ریلګاډی به هغه ټک سر راښکاره شو نو ده به چغې وهلې هرڼې به یې کولې او د هغې بیا ډېر تیز اوازي د بل سټیشن طرف ته چېرې که ګاډی وغیره نه هغه اټک سره چې کوم دی نو ریلګاډي چغه واله او دلته خلکو روژې ټولو ماتې کړې وې ویره اټک د طرفه چې کوم دی نو داسې اوازه را بانګ راله الان کې ټیم نه و داخل خلکو تیارو ته کتل نو دومره تعجیل هم نه چې د ټیم نه مخکې ته روژه ماته کې به هر کیف نبی علیه الصلاة والسلام فرمیل چې ګوره څنګه ټیم داخل شو نو هغه ټیم کې بیا فوراً به روژه ماتې تاخیر به نه کوې نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا خلک به همیشه لپاره په خیري تر څو پورې چې دوی په روژه کې چې کوم دی نو تعجیل کوي او روژه ماتې کې تاریخ کوي همدغه حضرت سهل رضی الله تعالی عنه یو بل روایت دی دی فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی علیه الصلاة والسلام فرمیل لا تزال امتی علی سنتی زما امت په همیشه زما په طریقه باندې زما امت په همیشه زما په سنتو باندې کله ما لم تنتظر بفطرها النجوم تر څو پورې چې دا روژه ماتې کې د ستورو انتظار نه کوي بعضې خلک هغه روژه ماتې ونه کړي جومات ته راشي اکثر رمضان کې خو داسې نه کېږي ځکه ټول خلک روژه ماتې له ټیم ورکوي خو عام نفلي روژه چې کله انسان نسي نو دی کال ته کې روژه ماتې دلته له ده نه چې دی نو مونځ دي دی وایي خیر دی راشي مونځ وکړي او په قلاره بیا نوافل وکړي او بر اسمان کې ستوري ښکاره شوي نه دا طریقه نبی علیه الصلاة والسلام سنت نه را نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمیل زما په سنت باندې به همیشه زما د امت تر څو پورې چې دا په روژه ماتې کې د ستورو انتظار چې کوم دی نو دا نه کوي نو تاخیر روژه ماتې کې به نه کوي د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشهور صحابی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ دے فرمائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے او دا حدیث قدسی دے رسول اللہ مبارک فرمائے قال اللہ عز وجل اللہ په خپل باندې فرمایلی الله فرمایي چې ان احب عبادی الیہ ما ته زما په بندګانو کې محبوب خلق او پسندیده غوره خلق هغه دی چې اعجلهم فطرا چې هغه روژه فوراً ماتوي یعنی ماښام ټیم داخل شو او دی فوراً چې کوم دی نو دا روژه ماته کي هغې کې دی بیا تاخیر نه کوي رستوالی نه کوي تیاره ولګي او ستوري چې کوم دی نو اسمان کې داخل شي پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو بل روایت همدغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا صحابي حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی نو راوي دی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی علیہ الصلاة والسلام فرمیل لا یزال الدین ظاهرا دا دین به همیشه لپاره غالبی دا به مغلوب کیږي نه ګورې دین اسلام به همیشه لپاره غالبی کله ما عجل الناس الفطره تر څو پورې چې خلک روژه ماتې فوراً کوي لأن اليهود والنصارى یؤخرون ځکه یهود او نصارا دا روژه ماتې کې تاخیر کوي دا چې کله ماښام ناوخته شي تیاره ولګي نو دوی بیا روژه ماتې کوي او همدغه طریقه د روافظو شیعګان هم ده شیعګان هم روژه ماتې کې تاخیر کوي بالکل زموږ نه ډېر زیات وروسته کوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمیل چې دین اسلام به غالبي تر څو پورې چې خلک
ماښام د داخلېدو سره فورا دا روژه ماتې کوي، یعنې دې کې تاخیر نه کوي، وروستوالی چې کوم دی نو دا نه کوي. همدغه شان حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه نبی علیه الصلاۃ والسلام مشهور صحابي کم چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام خادم دی، هغه فرمایي نبی علیه الصلاۃ والسلام فعل بیانوي. دا څومره روایات چې بیان شول دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام اقوالو، رسول الله مبارک په خپل زبان اطهر سره چې کوم دی نو داسې امت ته هغه ویلي دي، فرمایلی دي. یو د نبی علیه الصلاۃ والسلام فعل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به روژه ماتې کې څنګه چل کوو، نو دی د رسول الله مبارک فعل را نقل کوي چې ما رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم قطو، ما چرته هم نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې نه لیدلی چې صلی صلاة المغرب چې د ماښام لمونځ یې کړی حتی یفطرو تر څو پورې چې روژه نه یې ماته کړي، اول یې روژه ماته کړي او بیا د هغې نه اخوا د ماښام لمونځ چې کوم دی نو کړی دی. ولو علی شربة من ماء، اگر که د اوبو په یو ګوډ سره ولې نه یې خو اول یې روژه ماته کړې ده او د هغې نه وروسته بیا لمونځ کړی دی، نو که داسې نفلي روژې یو انسان ونسي دی وایي ما ته خو روژه ماتې خلک صبر نه کوي او ماښام پسې بانګ پسې فورا خلک لمونځ کوي، خیر دی د اوبو یو ګوټ وکړه روژه اول ماته کړه، د هغې نه وروسته چې کوم دی نو بیا به د ماښام لمونځ ادا کړي. نو دا څه نه څه مسایل څه نه څه روایت موږ د پېشمني مطابق اورېدل او د روژه ماتې کې د تعجیل مطابق موږ واورېدل. اوس روژه ماتې کې یو څو روایت بیانو ټیم نشته، د نبي علیه الصلاۃ والسلام یو څو روایت چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د روژه ماتې طریقه کار سو، رسول الله مبارک روژه څنګه ماته کړې، روژه خاص هم یو مسلمان ونسي ماتې به بیا هم خو چې ته به طریقه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولټې نو بس پرې راته اضافي اجر میلاو شو. هسې خو هم ته به روژه ماتې او روژه دې نیولې ده، خو که د نبي علیه الصلاۃ والسلام په طریقه باندې روژه ماته کې نه بیا راته اضافي اجر میلاو شو، ځکه دا میاشت دا د اجر راغونډولو ده، دا میاشت دا د مسلمان دپاره د عبادت او د نیکو ګټلو چې کوم دی نو سیزن دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د روژې ماتولو که امت ته تلقین ورکړی دی نو په څه باندې ورکړی، رسول الله مبارک چې کوم دی امت ته یو څو څیزونه یاد کړي. دومره خبره ذهن کې یاد ساتئ که روژه تاسو په ډوډۍ ماتوئ هم صحیح ده، که په اوبو ماتوئ هم صحیح ده، خو په هر حلال څیز باندې ماتوئ، هغه که فروټ دی هر نمونه شی چې دی خو چې حلال یې په هغې روژه ماته که صحیح ده، خو بعض څیزونه هغه مستحب دی او په هغې کې اجر سیوا دی. رسول الله مبارک امت ته هغه چې کوم دی نه ښولي. حضرت سلمان بن عامر رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابي دی، فرمایي نبی علیه الصلاۃ والسلام نه را نقل کوي عن النبي صلی الله علیه وسلم قال، نبی علیه الصلاۃ والسلام نه روایت کوي رسول الله مبارک وفرمیل اذا افطر احدکم، کله چې به تاسو کې یو انسان روژه ماتې کوي نو فلیفطر علی تمر، دا دې په کجوره سر روژه ماته کوي، فانه برکت، ځکه روژه کې چې کوم دی نو د کجوره کې الله تعالی برکت غورځولی. نو رسول الله مبارک امت ته تلقین ورکړه ته وي چې په هر شي ته روژه ماتې صحیح ده، په هېڅ څیز باندې هم دا نه چې تا روژه ماته کړه تا د ګناه کار وکړه، خو چې حلال څیز په حلالو باندې ماته که هر څه چې دی، خو بعضې څیزونه دي سري چې په هغې اجر سیوی. نو نبي علیه الصلاۃ والسلام وفرمیل چې تاسو کې یو سړی روژه ماته کوي په کجوره سره دې وکړي، فانه برکتون، ځکه دې کې برکت دی. او بیا که یو انسان غریب دی دی وایي کجورې زما سره پیسې نشته، د الله رسوله زه بیا پسې روژه ماتې وکړم، نبي علیه الصلاۃ والسلام وفرمیل فان لم یجد تمرا، که ده چېرته کجوره نه مونده فانه نو فالما، بیا دې د اوبو په ګوډ سره په اوبو سره یې دی روژه ماته کړي، فانه طهور، ځکه دا اوبو هم چې کوم دی نو پاکولو والا څیزونه دي. نو که یو انسان کجوره سره روژه ماته کړي، کجوره کې خوږوالی او د انسان معده خالي خوږ څیز طرف ته معده چې کوم دی نو زر مایله کېږي کار روالي، او که دغه نه نو بیا دې د اوبو په ګوډ سره روژه ماته کړي، ځکه را اوبه چې کوم دی نو پرې سره د لوږې حرارت کې چې کوم دی نو دا کمی راشي. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی رے مشہور دے فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فعل ذکر کئی چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خو امت تراوی یا کرو جما توي کجور سلامات کی زکه برکت دی وگی کدانین او بو سره ماته کی زکه داوم پاکول والا سیده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل عادت مبارک سو رسول الله مبارک پس باندې روزه ماته کړي. حضرت انس رضی الله تعالی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه فعل را نقل کړي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یفطر قبل ان یصلی علی رطوبات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام با روزه ماتوله ما خام د مز نمخ کې به ماتوله پسې شی باندې علی رطوبات په لمدو کجورو باندې تازه کجوري چې رواني نه کمه راو شکه لمدې تازه
په دغې باندې به یې ماتوله. او فإن لم تکن که چېرته دا به نه وي ځکه اوس ستور کېږي خلک یې ستور کړي نو بیا تازه کجورې خوار دور کېدی و ژمي کې تازه کجورې کم ځای بیا خامخا دا ستور کجورې وی نو که چېرته کې رطبات به نه و لمدې کجورې به نه وي تازه به نه وي فإن لم تکن رطبات که دا به نه و نو فتمرات نبي علیه الصلاة والسلام به بیا په تمراتو باندې تمرات هغه کجورې چې مخکې شو کولی شوي لکه راوس چې دلته کې کمې راغلي دا ستور کجورې په دې باندې به یې روژه ماتوله. او فإن لم تکن او که چېرته کې را تمرات به هم نه دا ستور کجورې دا زړې کجورې به هم نه وي نو حسا حسوات مما نبي علیه الصلاة والسلام به بیا چې روژه ماتول نه یو څو ګوټونه به یې د اوبو چې دی نو وکړل په هغې باندې به یې روژه ماته کړه. نو دا د رسول الله مبارک سنت طریقه شوه. روژه هسې هم یو انسان ماتوي ته به یې په پکوړۍ باندې ماتې څوک به فروټ چې کم دی په هغې باندې به یې ماته کړي څوک به یې ډوډۍ په نوړۍ سره ماته کړي ټیک ته صحیح ده ټول چې حلال سي صحیح ده خو هغه کار اختیار کړه چې په هغې کې اجر سی وای که چېرته وستېره کجورې رسي هغه تازه کجورې که هغه نه نو بیا د هغې نه وروسته چې کم دی نو دغه زړې کجورې که دغه نه نو بیا د اوبو په ګوډ سره روژه چې کم دی نو ماتولی شي. مسند د ابي اعلی یو د حدیثو کتاب دی هغې کې راسي کان النبي صلی الله علیه وسلم نبي علیه الصلاة والسلام به یحب ان یفطر على 3 تمرات. وس دا خبره دلته کې دې روایت کې را بیانېږي چې کجورې خو ټیک شو کې برکت دی هغې سره سړی روژه ماتوي خو په څو کجورو سره یې ماته کړو یوه کجوره وخورو د هغې نه وروسته بیا ډوډۍ وخورو 2 کجورې وخورو 3 کجورې وخورو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام روژه کې چې کوم دی نو 100 کجورو باندې روژه ماته کړې ده عادت پکې چې کوم دی نو څومره دی نو مسند د ابي اعلی کې روایت کې چې کوم دی نو تعداد هم ذکر دی چې کان النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیه الصلاة والسلام به یحب ان یفطر على 3 تمرات نبی علیه الصلاة والسلام به خوښوله چې په 3 کجورو باندې روژه ماته کړي 3 کجورې به نبی علیه الصلاة والسلام وخوړې هغې سره به اول روژه د ټولو څیزونو د خوراک نه مخکې هغه وخوړې. او شیء لم تصبه النار یا په دې څیز سره روژه نبی علیه الصلاة والسلام ماته کړي چې هغه په اور باندې نه پخ شوی اور چې کوم دی نو هغې ته نه ور رسېدلی لکه بره دا د اوبو ذکر وشو د اوبو سره چې کوم دی نو هغه بیا کجورې نه وروسته اوبو سره دا غوره دی. بهر کیف دا د نبی علیه الصلاة والسلام دا د پېشمني مطابق روایات د روژه ماتې مطابق چې کوم دی نو هغه روایات د هغې سره سره نبی علیه الصلاة والسلام د روژه ماتې کیفیت چې کوم دی نو هغه څنګه او طریقه کار چې کوم دی نو دا څنګه دا روایات بیانول ضروري و ځکه صحابو ضروري ګڼلي پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه موږ ته را نقل کړي محدثینو ضروري ګڼلي چې د هغې وخت نه چې کوم دی نو دې خوا موږ طرف ته را منتقل کړي او موږ او تاسو هم ضروري دي یو انسان هسې هم عبادت کوي هسې هم چې کوم دی نو روژه نسي دی له پېشمني پاسې را برکت رزق یې وخوړ ماښام چې کوم دی سنت طریقې سره روژه ماته کړي د برکت چې کوم دی نو حاصل کړه روژه خپله برکت دی تراویح بیا خپله برکت دی د شپې عبادت خپله چې کوم دی نو دا برکت دی نو دا انسان تمامو برکتونو کې چې کوم دی او تمامو رحمتونو کې پرې میاشت کې راونغاړلی شي. الله دې مونږه د خپلو برکتونو مالامال کړي او د رمضان مبارک رحمتونو کې الله مونږ او تاسو راونغاړي او د دې میاشتې د صحیح عبادت توفیق دی الله مونږ او تاسو لره نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.